السلام علیکم ملګرو. پرون موږ د هغو خلکو باره کې خبره کړې وه چې هغه متقي دي، یعنی قرآن پاک چې چاته ویلي چې دغه خلک کامیاب دي، دا جنتیون دي، دا کامیاب دي، په دې دنیا کامیاب دي، په هغه دنیا کامیاب دي، دا که غریبون دي کامیاب دي، که امیرون دي کامیاب دي. یعنی دا هغه طبقه ده. اوس د بله طبقه چې کوم موږ دا ذکر کړو چې هغې باره کې به خبره کوو چې هغه پرمننټ دوزخیون دي. دا صرف قرآن پاک صرف په 2 آیتونو کې دوی خصلتونه جمع کړي دي، صرف په 2 آیتونو کې. نو چلو ملګرو شروع کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نوم سره چې هغه ډیر مهربانه ده، ډیر رحم کوونې والا ده. ملګرو دا د قرآن پاک شپږم آیات د سوره بقره او وسره اووم آیات، دا شپږم او اووم آیات ده. ان الذين كفروا، بشک هغه خلق چې کافرون دي. ان الذين كفروا، بشک هغه خلق چې هغه انکاری دي. سواء علیهم، برابر ده په دوی باندې، یعنی بالکل سوا سوا برابر دي. که انذرتهم، که ته ډور ورته وښیې، یعنی که ته ډېرې جهنم خبرې ورته وکړې چې داسې اور ده، بیا داسې هغې تپش ده، هغې ته به ورځې، بیا به هغې کې تو سره دا کېږي، بیا به سوای شي، یا به تو ژمبلې څیرای شي، یا به تو باندې پوس نه کانډې ورځي او بیا ته ټیک کېږي. نو چې دا دغو خبرو نه دا د دې پوره څه مطلب نه لري. ام لم تنذرهم، او که ته نه وډول کې دوی، یعنی که دوی ته ته تبلیغ وکړې او که دوی ته ته تبلیغ نه وکړې، چې نه یې وکړې دوی نه خبره دي، او که ورته وکړې دوی نه اوري، دا خبرې دوی نه اوري. لا یؤمنون، نه لري ایمان. الله تعالی دا یایي چې دغه خلک چې کوم ده، دا طبقه چې کومه ده په انسانانو کې، دا هغه طبقه ده چې دوی هغه موږ چې ویته چې سره کافرون، دا هغه سره کافرون دي چې دغو ته که ته ډېر څه وایې، د جنت او د دوزخ خبرې ورته وکړې، الله بړایي ورته بیان کې، ملایکې وسره د الله تعالی مهربانۍ چې په ده باندې کومې دي دا ورته بیان کې، یعنی چې څه ته ورته وایې که نه، دا داسې تو لکه چې تو هېڅ نه دي ویلي، دوی باندې بالکل برابر ده. دوی نه اوري او نه لري ایمان. ختم الله علی قلوبهم، ختم یعنی مهر ده، مهر ختم یعنی و لفافه ده، هغه تو بند کړه، ای باندې تو مهر ولګول، یعنی کوم ځای چې تو بند کړه ده ای باندې تو مهر ولګول، بس هغې کې چې نن کوم مضمون ده هغه بند شول. هغه اوس که څوک خلاصوي پته یې لګي چې دا خلاصه، دا چا خلاصه کړې، یا داسې چې لکه پارسل به چې په دا ټکخونو کې مخکې موږ خو اوس پته نشته چې څه سیسټم وي، خو مخکې به چې موږ کتل داسې سور غوندې لاک به وه، نو هغه به یې ګرم کړل، بیا به هغه په هغه کوم ځای کې به چې ګانډه وه هغه ګانډې باندې به یې ولګول، هغه زوی باندې چې هغه ګانډه په هغه لب کې نه روشي، او بیا به په هغې باندې ډکخانې والا سټمپ ولګول، نو هغې په لاک باندې به ډکخانې سټمپ والا ټول لیکل به باندې روغله. اوس دغه غچ کوم ده دا چا نشوال خلاصولی، او که خلاصولی نو دې پته لګېدله چې دا خو چا خلاصه کړې. نو الله تعالی یایي چې د دوی زړونه مو بند کړي دي، او په دې باندې مو پوس نه خپل سټمپ لګولی. ختم الله علی قلوبهم، دوی په زړونو باندې مو مهر لګولی ده. وعلى سمعهم، او د دوی په سماعت باندې، یعنی دوی ټولې خبرې اوري، دنیا چې څومره خبرې دي دوی اوري، خو دغه د حق خبرې چې کومې دي دا د دوی سماعت ته نرځي،
یعنی دوی غږونه یې نه اوري. دا په دوی باندې که غږونه باندې د دوی ته اننه په پردو ور داخلي شي ها دا داسې دوی دماغونه ووځي لکه یو مرغای چې دغسې وورځي نو دوی دماغو کې هغه نرسي کښیني نه پکې. وعلى ابصارهم غشاوه او د دوی په سترګو باندې پردې دي یعنی سترګې خو یې وطن ویني شپږمای ویني سترګه ویني اسمان ویني هر څه شای ویني بصارت د دوی نور شته خو چې څه وخت دا خبرې پکې روشي حق خبرې نو دا خبرې بیا دوی په بصارت باندې پردار وشي. دوی تا دغه خبرې چې د کیمې دوی په د خپل سترګو ویني دغه خبرې مخته به پردار وشي هغه اننه دوی چې کیم پرده بصارت ته هغه پردې باندې هغه عکس نه جوړیږي دوی دماغ نه وخلي نو دغه وجه نه الله تعالی دلته کې دغه ټکی استعمال کړی دي. یو خو په زړه باندې مهر ده بل دوی په سماعت باندې مهر ده یعنی دا بلاک دي بلاک کړی دی الله تعالی. وعلى ابصارهم غشاوه او دوی په بصارت باندې پردې دي. ولهم عذاب عظیم او دوی دی پورا ډېر غټ عذاب ده یعنی دا دویمه طبقه ده چې دا مکمل الف نه ونسي یې رسي جهنمی دو دا جهنم والا کسون دي لکه سره قرآن پاک مختلف ځایونو کې دغه ټکی استعمالوي اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون نو دا ټکی داسې خلکو دی پوره دي چې دا د جهنم والا کسون دي او د کې به دوی همیشه دی پوره. نو دا دویمه طبقه ذکر وشوه اوس د دریمه طبقه چې کومه دو چې کوم ذکر به موږ سبونه کوو دا ډیره خطرناکه طبقه دو او دا چې څه وخت زه په خپله دا آیتونه نو مو سره د خپل ځون شک شي چې الله ته خیر کوي نو دا ډیره خطرناکه طبقه دو دې باندې ټول خلک لګیا دي کوشش په باندې کوي چې دا موږ خپل ځون طرف ته وړو. دا څه دی خاموش اکثریت نن سبا موږ دغه ټکه ډېر زیات اورو جمهوریت سلسلې کې چې خاموش اکثریت چا سره ده نو دغه هغه خاموش اکثریت ته چې دا تلې په یوه غوړه هدي په بله غوړه هدي نو دوی هر طرف ته تلای شي نو دغه باندې ټول کوشش کوي که ایمان ولدي هغه کوشش کوي که کافرون دي هغه کوشش وکوي او ایسا پاته نه لګي چې دغه انجام به څه کېږي دې باره کې به انشاءالله سبونه خبره شروع کوو. سبو راسي اجازت غواړم. الله حافظ.